अस्सलामुअलैकुम मलगुरो। इमरान खान और शेर अफजल मरवत आमने सामने परune दاسې په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره زیاته گردش کې راځي چې شیر افضل مروت د پی ټی آی پارټۍ نه مستعفی شو. پی ټی آی پارټي چې کومه دغه شیر افضل مروت پرېخه د حواله سره سغټ اپډیټ چې سره هم په دې ویډیو کې تفصیلا په هغه خبره کوو. تاسو له معلومه شیر افضل مروت د پی ټی آی د لپاره ډیر زیات خدمات دي. پی ټی آی د لپاره هغه په سختو حالاتو کې ډیر زیات سټراګل کړی، ډیر زیات مهنت کړی. شیر افضل مروت یو ډیر بهادر جج تیر شوی دی، یو ډیر بهادر وکیل دی چې کوم وخت پی ټی آی باندې مشکل حالات په هغه وخت کې شیر افضل مروت پی ټی آی ته لاس ورکړو او په کې پی کې کامیاب ورکرز کنونشن کول هم د شیر افضل مروت یو غټه کارنامه ده. شیر افضل مروت د پی ټی آی د لپاره خپل فیملی چې کوم دی دوبۍ ته لیږلې ده، مطلب خپل خزه او بچي دوبۍ ته لیږلې دي او خپل دلته په پاکستان کې د پی ټی آی د لپاره منډه تړي وي. د پی ټی آی د پارټۍ چې کوم رهنما دی روف حسن او هم د شیر افضل مروت حواله سره څه خبرې کړې دي چې داغه خلاف دی، په هغه باندې هم کمپلیټ ډسکشن کوو. راځو چې د ویډیو مین ټاپک طرف ته. په پی ټی آی کې داسې خلک هم شته چې هغه وایي شیر افضل مروت ولې دومره مقبولیت شیر افضل مروت ته ملو شو. تاسو له دې معلومه چې عمران خان نه پس زیات مقبولیت په پی ټی آی پارټۍ کې شیر افضل مروت ته په لک ټایم کې ملو شوی دی. عمران خان خو د پی ټی آی پارټۍ رهنما دی، د پی ټی آی پارټۍ چې کوم دی هغه چیرمن دی، خو عمران خان نه پس چې کوم مقبولیت په پی ټی آی پارټۍ کې کم ټایم کې زیات مقبولیت ملو شوی دی هغه شیر افضل مروت ته ملو شوی دی. شیر افضل مروت مخکې پریس کانفرنس کړو چې هغه کې شیر افضل مروت ویلو چې عمران خان سره ما ملاقات کو. په هغه ملاقات کې عمران خان ما دوی چې په چیف جسټس قاضي فیض عیسی باندې مونږه عدم اعتماد کوو او دا جج چې کوم دی دا زمون خلاف دی. هغه نه پس بیا بیرسټر ګوهر علي خان هم پریس کانفرنس وکړو چې هغه د شیر افضل مروت د خبرو تردید وکړو چې شیر افضل مروت دا کومې خبرې کړې دي نو د کې څه حقیقت نشته او عمران خان داسې نه دی ویلي، بلکې عمران خان په دې جج باندې قاضي فیض عیسی باندې مکمل باور ده، مکمل اعتماد دی پی جی. چې هغه نه پس شیر افضل مروت بیا یو خپل پریس کانفرنس وکړو، هغه وی چې ما کومې خبرې کړې وي هغه خبرې هم ټیک دي، خو کومې خبرې چې بیرسټر ګوهر علي خان کړې دي نو زمانه پس ملاقات چې کوم دی عمران خان سره بیرسټر ګوهر علي خان هم کړی دی، نو بیرسټر ګوهر علي خان چې کومې خبرې کړې دي هغه هم ټیک دي. نن نه پس چې د پی ټی آی د عمران خان حواله سره څومره هم خبرونه میډیا ته راځي نو هغه به بیرسټر ګوهر علي خان راوړي. دا خبره بیا شیر افضل مروت په خپل دویم پریس کانفرنس کې وی. د نه پس بیا پی ټی آی روف حسن چې کوم دی غوړي شیر افضل مروت خبرې ټیک وی، خو عمران خان ورته ویلو چې دا کومې خبرې د عمران خان او د شیر افضل مروت د قاضي فیض عیسی حواله سره شوی وي نو عمران خان ول ویلو چې دا خبرې به ته سوشل میډیا ته یا میډیا ته نه کېږي، دا چې کله درته زه ویم نو بیا به دا خبرې کوي، فی الحال لا مه کوئ. دا روف حسن ویلی دی او بل دا خبرې به ته نه کې دا اناونسمنت چې کوم دی دا بیرسټر ګوهر علي خان کوي. نو وای شیر افضل مروت د عمران خان د حکم مطلب هغه د عمران خان خبره نه ده منلې. بل روف حسن دا هم وی چې شیر افضل مروت نائب صدر نه دی، د پارټۍ نائب صدر نه دی او پارټۍ کې سپوکس پرسن هم نه دی. داسې مطلب وای څه خلک داسې دی په پی ټی آی کې داسې خلک دي چې هغه خپل ځان ورکول غواړي او خپل ځان مشهورول غواړي. نو دا خبره چې روف حسن کړی ده نو د شیر افضل مروت حواله سره کړی ده، خو دا خبره مکمل غلطه ولا زه کوم چې د عمران خان چې د پی ټی آی د لپاره څومره مهنت کړی دی نو داسې ډیرو لیډرانو کړی دی، خو شیر افضل مروت هم په ډیر کم ټایم کې په سختو حالات کې د پی ټی آی د لپاره ډیر سټراګل کړی، ډیر مهنت کړی، ډیر منډې تړې واخلې دي، ورکرز کنونشن کړی دي، خپل ځان مطلب خطره کې خپل سر ته دا خطر او بیا هم هغه د ورکرز کنونشن کړي نو دا شیر افضل مروت د پی ټی آی د لپاره ډیر زیات خدمات دي. په دې ویډیو کې د اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.